کم خلک د شوګر شکار کېدلی شي. شوګر مینز یعنی ذیابیطس، کوم چې موږ ډایبټیز ورته وایو، یعنی کم خلک د شوګر شکار کېدلی شي. ګوره په دې کې هغه خلک کوم چې اوبیس پیپل دي، صحیح دي، اوور ویټ اینڈ اوبیس پیپلز، مطلب هغه خلک کوم چې ویټ زیات وي او اوبیس وي، مطلب موټه وي دي، موټاپه په دوی کې زیات وي، هغه خلک چې د هغه ډېر ژر د شوګر شکار کېدلی شي. صحیح دی، ولې دی چې د خوراک سم نه کوي، په ژوند کې ډایټري چینج نه یې راوستی، صحیح دی، نو هغه خلک چې د شوګر سر شکار کېدلی شي. که چیرې مطلب شوګر ته دلته راشي، صحیح، ډېر بد شوګر مطلب دی خرابوي. صحیح، کم خلک کوم چې اوبیس پیپل دي، یعنی د دوی چې وي اوور ویټ وي، تر خپل لیمټه د دوی وزن زیات وي، په بدن کې چربي زیاته وي، نه ده هغه خلک چې وي بیا د شوګر سر کې مطلب شکار کېدلی شي. بس راسه ګوره په دې کې هغه خلک کوم چې فزیکل اکټیویټي کمه کوي، مطلب جسماني ورک چې دوی د ډیلی لایف کار وي هغه دوی نه کوي، تمام ورځ مطلب ناست دي، صحیح دي، یعنی په کور کې ناست دي، دوی ډیلی لایف کار نه کوي، صحیح دي، پسې راسه دوی ایکسرسایز نه کوي، کوم چې موږ ډیلی ایکسرسایز ورته وایو، نه ده یوه ګنټې څه 1.5 غنټې پورې ایکسرسایز کوون چې هغه ډېر لازمي دی، نو هغه خلک بیا ډېر زر شکار کېدلی شي شوګر. په درېیم نمبر باندې چې کوم هغه خلک دي کوم چې له اسټرسه، مطلب د تاریخ له جنټیک کوم چې موږ وراثتي ورته وایو، نه موروثي، یعنی په پلار مور کې د دوی شوګر وي، هغه خلک هم ډېر زر شکار کېدلی شي که چیرې دوی خپل لایف سټایل صحیح نه کړي، یعنی هیلتي نه کړي لایف سټایل، صحیح. نو په دې کې ګوره په څلورم نمبر باندې هغه خلک دي کوم چې خپل خوب نه دی، دوی په منټل سټرس کې وي، نه دی خپل خوب نه پوره کوي. مثال के तौर पर دوی چې وي په منټل سټرس کې، لیکن دوی چې کوم یعنی د ورځې خوب وي، یعنی 7 سے लेकर 8 غنټې پورې، نه ده د هیلتي انسان لپاره، د بالغ صحتمند انسان لپاره دوی خوب پکار دی چې دی وکړي، لیکن دی نه کوي، نو هغه خلک چې دا ډېر زر شوګر کېدلی شي. په پنځم نمبر باندې چې دی هغه شی دی هغه دا دی چې کوم خلک څه کوي، ډایټري چینج دوی نه راوستي، مطلب میټایانې خوري، په خوراک کې دوی چینج نه راولي، د په خوراک کې چای زیات وي، یا به مطلب پیټس زیات وي، چربي، یا به د خوراک کې کاربوهایډریټس زیات وي، یعنی میټایانې به وي، بره به وي، خوږې چای به دوی زیاتې کوي، یعنی د دې چې کوم ډایټري چینج هغه دی په ځان کې نه راولي. دی چې دا هغه خوراک نه کوي په کوم چې پروټین زیات وي، فایبرز زیات وي، صحیح دي، لکه مثال के तौर पर وچه میوه ده، صحیح دي، بادام دي، اخروټ دي، دا رنګ خوراک دی نه کوي، دی هغه خوراک کوي کوم چې مطلب میټایانې وي، صحیح دي، خوږوالی زیات وي، کاربوهایډریټس زیات پکې وي، یا دی چې د هغه شیان خوري کوم چې ډېر ارټیفیشل وي، ارټیفیشل شی مو خوري، لیکن بیا باید چې دا وي چې په هغه کې د پروټین یا د فایبرز مقدار زیات وي، صحیح دي، نه کې کولیسټرول اور فیټس، صحیح دي، یا کاربوهایډریټس. نو دا رنګ خوراک کې که ته چیرې کوې نو ته به د شوګر زر شکار کېدلی شې، صحیح. هغه خلک کوم چې دوی عمرونه زیات وي، په شپږم نمبر باندې نو دوی چې د اوور ایج وي، صحیح دي، ولې د هغو لبلبې چې کوم دي فینګریاز هغه ډېر استعمال شوي، صحیح دي، دوی په پوره ژوند کې ډېر مطلب استعمال کړي، ایکسرسایز شی نه کوي، نو د دوی لبلبه چې وي کمزوري شي، اوور ویج، یعنی هغه تر دونې ایج پورې کار کوي، بیا کار پرېږدي، صحیح. په اووم نمبر باندې چې کوم ده هغه خلک د کومو جسم کې یعنی کولیسټرول لیول زیات، کولیسټرول پیټس چې موږ ورته وایو، پیټس لیول که د چا په جسم کې زیات وو هغه خلک به د شوګر ډېر زر شکار کوي، صحیح. نو داسې یو څو های ریسک ګروپس ول کوم چې د شوګر مطلب یعنی د شوګر شکار کېدل، صحیح هغه ماته ته په دې ویډیو کې بیان کړه. انشاءالله امید کوم د ویډیو څخه استفاده اخیستې وي. ملاقات به وي په نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.